او نه منی بیام انکار کوي. دین بل غټه معجزه شته. حدیث مبارک کې راځي د غزوه حنین موقع. غزوه حنین په موقع باندې کافرانو ډیره ناکاره حمله وکړه. صحابه کرام تیتر بیتر شول. صحابه کرام باندې اثر وغورځېدو. حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم په موټي کې خوره رواغستله او کفارو طرف ته دسی ورو چنګلوي. شاهت الوجوه شاهت الوجوه. الله دا مخونه خراب کی، دا مخونه خراب کی، الله بیکاره کی. وی شاهت الوجوه. نو یو موټه خوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم رواغستله وروي چنګله. علما وای سلور زره کافرانو سترګو ته غلاړله. سلور زره کافرانو سترګو ته هغه خوره لاړله او وړانده کاڼه شول او مسلمانان لاړل او غنیمتونه یې را تقسیمول، ځان له یې راټولول او غنیمتونه یې ترې راوړل. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو موټی خوره وه. نو دا څومره عجیبه معجزه وه، خلقو نه منله. سپوږمۍ ته اشاره وکړله، شق القمر معجزه ورته وایي. نیمه مشرق ته لاړه او نیمه مغرب ته لاړه، په منځ اچودله. دا معجزه نه وه. وی دا خو لوی ساحر دی، لوی جادوګر دی. واقعه د معراج په یوه شپه کې تلل راتلل، په اسمانونو کې د انبیاء کرامو سره ملاقاتونه کېدل، د هغوی سره خبرې کېدل او سحر چې رڼا ختله نو بیا راغلی. نو دا معجزه نه وه، دا معجزه وه که نه. امام بخاري رحمت الله علیه وی ډېر خلق په مګورېدې کې خطا کوي. څوک به درته وایي چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوب لیدلی و. څوک به درته وایي چې روح یې ختلی و او جسد مدینه منوره کې و. خو ته به دې کې عقیده مضبوطه ساتي. امام بخاري رحمت الله علیه وی فی الیقظة، نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ختلی نو په حالت د بیداروالي کې و. خوب یې نه و لیدلی. خوب خو ته هم لیدی شي، د اسمانونو سفر یې به وکړي په خوب کې و. خلق به کې څومره څومره فاصلې ووایي. ملیشا ته او دوبۍ ته پکې لاړ شي، هلته به کې کلونه وباسي بیا راشي. نو امام بخاري رحمت الله علیه وی په ویښه و بروحه و جسده. ام روح و ام جسد وګورئ. دا عقیده به نه ساتي چې روح خطې و او جسد مدینه منوره کې و. نه. نو دا څومره عجیبه معجزه وه. او دا لاسه کې احادیث مبارکو کې راځي چې کله مدینه منورې ته هجرت کو نو یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم، یو ورسره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، یو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه غلام، او سلورم کس چې هغه د لارې ښودون کې ورسره. دا سلور کس چې دی مدینه منورې ته تلل. ام معبد رضی الله تعالی عنها د هغې په خیمه باندې ورلل. چې ورلله نو غوښه یې ترې وغوښتله، کجورې یې ترې وغوښتلې وې. د خوراک څه پکار دي، وږي شوي وو. پیاده سفر یې کو. دا اندازه هله سړي ته وشي چې سړی خپله باندې لاړ شي او د مکې نه ته مدینې منورې ته په ډبه کې ځي نو سړي ته هغه فاصله معلومه شي. غرونو ته چې سړی ګوري، هغې خوشي بیابانونو ته ګوري چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیاده وخلی وو. دا هله سړي ته اندازه وشي. نه د هغې نه د کجورو څه د خوراک مطالبه وکړله. هغې وی نشته د الله حبیبه. یو چیلی پورې ولاړه او بیزه نبی علیه السلام ورته وي دي بیزې له څه شوي دي، لکه دا ولې ولاړه ده دلته؟ وی د الله حبیبه دا ډېره کمزورې ده نو دا سر له نشي تللی، لکه دومره طاقت په دې کې نشته چې دا د نورو بیزو سره سر له لاړه شي. نو دا نورو بیزو نه پاتې شوي ده، تللی نشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی دی کې سپای مې نشته چې مونږ له راکړي. وی د الله حبیب هغه د کمزورتیا د وجې نه سفر نشي کولی نو پی به پکې کمزوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی زه ترې ولوشمه. وی ولوشه ترې که نه کویي پکې، هغې کې پی کمزوي او د کمزورتیا د وجې نه تلې نه شوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورغې. احادیث مبارکو کې راځي غولانس ته ورله لاس کېښه او د خپې داسې کوله وکړلې، داسې غولانس ته لاس کوي راوړه لوښې
خو داسې لوښی راوړه چې ډېر شي کسان پې مړیږي لکه معمولي لوښی نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې پی شروع کړل هغه لوښي د پاسه پی وبهېدل ډک شو. ویسکوې ته وسکه ته وسکه ټولو وسکوې بیا دا لوښی راکه. بیا یې هغه لوښی واغست دوباره یې ولتې بیا ډک کړو. وی دا واله ام معبد په حق ځای باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته کلمه وویلله او ام معبد رضی الله تعالی عنها ایمان راوړو او وی دا پېږدمه چې خاوند مې راشي چې هغه هم دا معجزه وویني چې ایمان پرې راوړي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تسلی ده. ثم بعثنا بیا مونږ راولېږل من بعدهم پس د دې پیغمبرانو نه رستو د دې پیغمبرانو نه موسی علیه الصلاة والسلام بآیاتنا په معجزو خپلو سره الی فرعون ته و ملئه او غټانو د قوم د دته سردارانو د قوم د دته فظلمو بها نو پس اغي انکارو کو د دینا یعنی کفر کو په دې معجزو سره یې کفر او کو باوجود د لیدلو د دې معجزو نه. نو فانظر ته وګوره کیف کان عاقبت المفسدین چې څرنګه شو انجام د فساد کوونکو.